ستړي خو نه کړ ستړي شوي خو نه کړ بیداری ماشاءالله دا موبایلونه ملک مهرباني وکړئ ګرم شوي دي داسې نه چې ډز وي لږ عمر یې سوچ کې وکړئ بس جزاک الله موبایلونه بالکل بند کړئ چې ما له مخامخ نه کړئ زه ډېر لرې نه راغلی یم او ما دلته به دمه وکړم مولانا صاحب هم صحیح دمه کړه الله تعالی یې جزا خیر وکړي نو موبایل بس بند کړئ بالکل ګوره موبایل نیم تقریبا مې درته نیمۍ کې پرېښی دا یو لګېدلی ستاسو تر مدرسې بالکل موبایلونه بند کړئ او شل منټه ماته راکړئ بس ډېر ستړي شوي ډېر ټایم هم نه اخلو کېده بچې موبایل کېده ګوره بیا کله خرابېږي بالکل موبایل نه مې وساتئ بس هم سوځوله به ډېر زیات ګرم دی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم عالما فقد أكرمني من أكرم عالما فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله درود شريف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا معزز علماء کرام او شیوخ او حضرت بن نوری سے مبارک او تمام قرآن حضرات طلباء و حفاظ کرام او درنو خبو عزت مندو مسلمانانو مشرانو بزرگانو زوانانو بس یو شل منټه ما ته راکړئ ډېر تکلیف نه درکوم شل منټه بس ډېر ټایم به نه اخلم ستاسو بهترین تلاوت وشو بهترین وعظ او نصیحت درته وشو د دې تلاوت مقصد دارے چلی تلاوت کی سا اللہ فرمائی چلا امم صرف اوید اللہ
او د واعظ او نصیحت مقصد دا دی چې دا ومنئ د ډېر لرې ځایونو نه تشریف هم راوړی او دا نصیحت قرآن وایي ډېره فایده ورکوي مسلمان ته مؤمنانو ته ډېره فایده ورکوي دا نصیحت هره موقع باندې نصیحت اثر نه کوي ما په خپل ژوند کې یو څو موقعې لاندې کړي یو د غم په وخت کې و چې سړی غمجن وي او هغه ته واعظ کې هغه ډېر ښه وي یو نافرمانه ته چې نصیحت کې او ځان لیکې او په ښه انداز کې او په حق طریقه باندې کې او په حق نیت سره کې نو دغه انداز نصیحت دا ښه مني اوري سړی دویم نشست چې دی دا زمونږ استاسو دی مسجد دی مدرسه ده جماعت دی د علماو وعظ دی او نصیحت دی د تبلیغیانو حضراتو بیان دی او د سربندۍ پروګرامونه دي په دې موقع باندې د سړي زړه ډېر نرم وي ولې بار بار علما پاسي او د الله وحدانیت بیانوي بار بار علما پاسي او د نبي صلی الله علیه وسلم شان او عظمت بیانوي او بار بار د قرآن آوازونه د الله ګوري او طلبای او د علماو آمد وي او ستاسو په شان سپینګیري نیکان بزرگان صالحان تهجد گزار چاش اشراق والا تبلیغی حضرات صوفیان دا تشریف فرمائی نو دا مجلس ډیر د خیر او د برکت نه ډک وګرځي او دینه غیر چاپیره فرشتو یو حلقه جوړه کړي او دا حلقه دا مختصر هم نه دا لیمیټډ هم نه دا تر اسمانه پورې ناست خبرې یو یو کس چې د دې مدرسې نه وځي سپینګیری وځي عالم وځي نوجوان وځي خادم وځي اوریدونکی وځي طالب وځي عالم وځي عام مسلمانان وځي د ټولو مغفرت او بخشش زما رب د ټولو بخشش او مغفرت کوي ډېر کمزورې اواز هم راغلی ډېر کمزورې اواز هم راغلی د قرآن سره حصہ زما د هر مسلمان په سینه کې پرته ده دا د قرآن اعجاز دی هغه سر نه واخله تر دې سره پورې علما لاندې شوی طلبا لاندې ورپسې حفاظ ورپسې علما ورپسې بزرګان ورپسې سپینګي او دا ټول د هر مسلمان مشر او کشر د دې په سینه کې د قرآن د دې مبارک کتاب سنا سے حصہ اللہ تعالی محفوظ کړي دا مشران دوی شي دا علماء د دې حافظانو حوصله افزایي وکړه او د دې طلباء یې وکړه انعامات یې ورکړه الله بندګانو دا موږ څه ګناه کړې قرآن خو سنا سے حصہ موږ په سینه کې الله جوړې حوصله افزایي وکړه بزرگا انا دا قرآن سنا سے ایسا پسینہ کی اللہ چولی دا هو الحمدللہ پسینہ کی دا سورة الفاتحہ نوے او سورة الاخلاص پشان عظیم سورت نوے او دا اللہ تعریف دی پجمع نوے سبحانک اللہم او سورة الفیل پجمع نوے او سورة الکوثر چې بهترین انداز کې زموږ ورور تلاوت کړ دا دې په سینه کې نه وي نو تا سره د قرآن تا سره خو بیا د قرآن شوق او محبت او عظمت ډېر مشکل او که ستا په سینه کې کړو دا خو د الله فضل دی د الله کرم دی چې سنا سے حصہ د هر حافظ پلار په سینه کې پرته ده دا د قرآن دا معجزه ده اعجاز دی دا ورته ضمیر وي دا ورته عقل وي دا ورته علم
हाफिज का तो सादे तो जाहिर तान सनदी वेगी स्कूल मकतब यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरान ता दर्स ता पसीने के कुरान सना से इसे ना पड़ा हुकुरा कदा सना से इसे पड़ा नुता दादी को बरकत स्कूल बच्चे को नसीब को लेकर उस्ताद जीता ताज नबीया ताज मकतबों को मदरसे दरवाजे नहीं दे लेकिन उस्ताद बच्चे न हाफिज कुरान ने और सबा क़यामत को रोज मैदान हशर के नदी हाफिज नदी कुरान में इनकी हर प्लान तबा अल्लाह चले और ताज पसंद वाली की तासुता को देर मुबारक दी तो मुबारक के खुदा सुतन देर मुबारक तो मुसलमानी दीन मालूम शस्ता सीने की कुरान अज़मत दे ज़िक्र का अक़ल बचे मदरसे को ले गए अंग्रेजी तालीम पिके लेकिन इंजीनियर को जोड़ेंगे डॉक्टर को जोड़ेंगे जरूरत थे उलमा हुई वाजिब की राशों दाबटिक भी डॉक्टरान जरूरत थे मिला इंजीनियर जरूरत थे असलाहसास जरूरत थे तो औचरे टैंक और जहाज ना जरूरत थे ना जरूरत नहीं रियासत चली गई दूर चीजों जरूरत है खुशमन दा दिली अर्जुला कि जमा डॉक्टर सर हम चीज़ का कुरान इल्म और जमा इंजीनियर सर हम तो कुरान इल्म और जमा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सर हम तो कुरान इल्म और जमा यूनिवर्सिटी लेक्चरर सर हम तो कुरान चीज़ अज़मत भी बस रखी और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया हाफिज़ान की यूनिवर्सिटी उलमा ने कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरान ने कोई यूनिवर्सिटी की हर प्रोफेसर बजर के अज़मत से अल्हम्दुलिल्लाह ला कुरान एजाज दे ला कुरान मौजज़ा दा रसूल जी का कुरान दा आवाज भी ज़मका बज़मकी रसूल जी का कुरान दा आवाज भी पसंद के आसमान दा आसमान भी और रसूल जी का कुरान आवाज भी दा कोरे गनगुरी दा गन को पदे ज़मका बाने अल्लाह सालिम और मज़बूत साथे रही ज़मका आसमान खुला दा बोलान मुकद्दस जी का कुरान दा आवाज खत्म शो तो निज़ाम अल्लाह रहम बरहम वबुस्सत الجبال बस्सा إذا السماء انفطرت السماء منفطر به كان وعده مفعولا खुले वादा हक अल्लाह जी का वादा करे दा हक खुदा दा आवाज जारी है कायनात वलान और कदा आवाज खत्म शो वला कायनात बम नहीं और तो जबम नहीं और ना रंगीनी बम नहीं दा आवाज दा कुरान एजाज देना तो कुरान करीम देर मुबारक की दा है यदि जुमात में आवाज की दो उलमा बगैर ना तस्वीर दा हराम ने यदि मिंबर में आवाज की दा चिदा तस्वीर दिखने ले यदि मिंबर में बड़ा आवाज की दा ची वीडियो जोड़न दुरुस्त नहीं हराम अमाला मसला दा क़यामत शहादत पूरी सुकून निशी बदलोले मंगा बदलश मंगा कमजोरीश इदा मजबूरी दा पूरा दिन स्टार्ट कैमरे मोहताज है ना दा कैमरा न होगा दिन मंगा रसीद ले इदा ज़राए इब्लाग दा मीडिया इस रचना मौलाना से ज़मीन मीडिया दिन दा मीडिया न दे मोहताज दा तब तुझे पने मेंबर वाले स्टेज वाले दा तुमरा उलमा वाला दा दिला मदरसे की बाकायदा लस्कारे तिरकी पिंजल लस्कारे तिरकी या तकारे तिरकी और कना दा कोर के टेलीविजन दा केबल दा और मोबाइल दा नास को मतलब दा इल्म में जैसा करे ज़मा दिन का मोबाइल नहीं मोहताज ज़मा इस मजबूरी निश्चय ज़बत करना ज़े गुनाह करना ज़े हराम करना आगा मसला ची मफ्ती 150 साल मफ्ती करेगा आगा हदीसी बयान किया वसम और क़यामत से आगे पूरी दूस नसको अल्लाह बंदगा ना खुबीरा इला अफसोसनाक खबर है तो कुरान तिलावत की तासुर तो वीडियो को और अल्लाह की कुरान तिलावत की तासुर हो खामोश
خاموش شئ وانصتوا لعلكم ترحمون. تاسو خاموشي اختیار کړئ. زما حق نشته دی چې څوک تلاوت کوي زه ورته موبایل ونیسم. زما حق دا دی چې زه تلاوت واورم. الله وی مولا خاموش شه، زما د رحمت مستحق وګرځه. دا خو بې ادبي ده. دا چا ویلي؟ ټولو مدرسو کې دا تجاري فتنه راننوته. زما د مدرسې او د مجلس هغه رونق چې کوم دی هغه یې ډسټل کړه، هغه روح یې ډسټل کړه، هغه خوشحالي چې یې ډسټل کړه. زما روحانیت یې خراب کړي موبایل. دې څیزونو خو زما د خور د لور جنازه وویستې. زما مشران یې په اخري عمر کې په ګندګۍ اخته کړل. زموږ او د مسلمان د کور نه د حیا جنازې وروړل. زموږ او د مسلمانانو ښځې باقاعده په ودونو کې ډانسونه کېږي او د هغه پښتنو مېرمنو چې هغوی بهر ځای نه و لیدلی، شادي حالې نه و لیدلی او د هغوی ویډیوګانې شوي او په موبایل یوټیوب کې چې دی هغه پرتې دي. ته هم ګورې زه یې ګورم. هڅه کوئ دا یو موبایل به یې بس ضرورت به یې مجبوري ورته ووایه، استغفار به یې ووایه. زما د مدرسې ریکارډینګ کېږي، د یوټیوب د تقریر ریکارډینګ کېږي. والله العظیم قسم دی بس زه پرې ډېر پښېمانه یم. ما نه پرې ډېر دُک دی استغفار به یې وایم. وایي ولې؟ ولې لږ سوچ وکړئ. ته یوټیوب ته لاړ شه او د شیخ ادریس صاحب تقریر راواړه. پهله به تا ته هغې باندې ایډورټایزمنټ راشي، هغې باندې نازیبا ډانس یا نازیبا یا نازیبا ایډورټایزمنټ اشتهارات به راغېږي. نو مفتي تقي عثماني صاحب راواړه، ګڼ شمېر علما دي. پهله به هغه اشتهار ته ګوري، هغې نه بعد به ته تقریر راوړي. دا د پینوریکانو فتوا ده. زه او ته خوشحالي یو چې ما ته به په دې باندې انکم راځي، زه تقریر کوم، زما فالوور به زیات وي. الله باندې لږ سوچ وکړه، لږ د آخرت فکر وکړه، لږ د قبر د تورو تیارو فکر وکړه. اصل د پیسو غم دی. ته د دیني مسایلو حقانیت او دیانت دا نه اخلي، پیسې اخلي. ته شخصیات اخلي، پیسې اخلي او د دین حقانیت نه اخلي. پهله به دا ایډ او اشتهار به ګورې، هغې نه بعد به ته ځي. نو خلک دې ته خوشحالېږي. د پاکستان هر یو نوجوان خپل یوټیوب چینل دی، هغې باندې دا ګندګیانې دي. بس جی آپ کا کیا کام ہے؟ میں یوٹیوبر ہوں. آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں ٹک ٹاکر ہوں. آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں ڈانسر ہوں. آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں ویڈیو بنانے والا ہوں. حدیث نہ بدلے گی، پورا علماء ناس کی سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب دا هغه خلقو دی میدان حشر کې چې څوک عکاسي کړي ویډیو کوي. ظالمانو تاسو خو موږ ته اوس وګورئ. زه خو عرضي کې دا وایم، د خدای نه حیا وکړئ، ویېږئ. بس مدرسه مشهوره ده، یو کیمره چې مې ولګېد. تاسو کوئ، تاسو په تلاوت کې کیمرې دي، په تقریر کې کیمره ده، په واعظ کې کیمره ده. دا واعظ چې ما سره موبایل دی، ما نه ضرورت نشته دی. ضرورت صرف تاسو لرئ چې تاسو به اول زما ویډیو وکړو. هڅه کوئ تاسو دا استغفار وکړئ. د دې مدرسو روحانیت چې مه بربادوئ. قسم دې ده، نصیحت کوم درته، د دې مدرسو روحانیت مه ډسټرب کوئ. دا مجلس دی د قبولیت. دلته به یو سړی مجرم، یو سړی به ګناهګار، هغه به په دې لاره تېرېږي، د هغه زړه کې به واچي چې زه ډېر ګناهګار یم، ډېر لوی مجرم یم. خدایه دا ډېر ښایسته مجلس شروع دی. که زه دلته ځمه، که زما دا توبه قبوله کړي، داسې خلک به دلته ناست، داسې خلکو به ارمانونه راوړي چې زه دا علما وګورم. دا ورثة الانبیاء دي، دا د امام الانبیاء وارثین دي. نو وارثون سره خلک داسې چل کوي
چې وکتل چې وره بارم ویډیوګانې دننه دي داسې حساب دی نه څوک قرآن اوري نه څوک واعظ اوري نه څوک تقریر اوري دا څنګه چلي دا شیطان یو فتنه د چالي فتنه ده زموږ استاد روحاني مینسټر موږ تاسو یې کمزوري په ایمان زموږ आवाज یې کمزوري زموږ आवाज یې کمزوري دا غلط فهمي ده چې زما आवाज امریکای پورې رسي امریکای پورې بالکل نه ورسي دا تاسو ته ورسي او تاسو قبول کړه دا زما لپاره وایي مغفرت او وایي شفاعت بس چې تاسو قبول کو تاسو وریدو تاسو په برکت سره الله موږ چې کوم نه جنت ته داخل کې په جنت په دروازه باندې داسې نه پکار زموږ حالت څه شي ایتو خطبه په منبر صلی خطیبه زړه ته در نه درته وایم طاقت مې نشته بس مسئول مې وایي ته خطبه په منبر صلی خطیبه قدم کېده په ځان باندې منبر داده عبدالرحمن بابا وی قدم کېده په ځان باندې منبر داده او بیا وی دا هنر نه دی چې څوک خاورې کې سره سر او دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره سر کا دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره سر کا او چې زر خاورې کې عبدالرحمن هنر داده مونږ ډسټرب شو کنه موبایل مې راته نیولې دومره ګرم چې دماغ څومره دماغ پکار دی خفګان هر طرف ته ویډیوګانې مې اوس عمل شو اوس روحانیت شو اوس چې رغبت پیدا شو شوق پیدا شو محبت سماله د زړه دروازې الله کلو کې وی دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره سر کا چې سر خاورې کې عبدالرحمن هنر داده وی امانت بدل حد په منځ کې پروت وي وی امانت بدل حد په منځ کې پروت وي چا چې ځان کړو امانت پدا دنیا امانت بدل حد په منځ کې پروت وي امانت بدل حد په منځ کې پروت وي چا چې ځان کړو امانت پدا دنیا وی ربا علم می نصیب کړي په دا باندې کې کنه وی ربا علم می نصیب کړي او به علم کور تزم جڑا وازینا وی ربا علم می نصیب کړي او به علم کور تا قبر تا به علم کور تزم جڑا وازینا بیا وی عبدالرحمن بابا سوی او وی باهو می په لاس می مکړل قرآن و حدیث وی باہو میں اوپر آس میں نگڑا عمل میں بناو کرے شوشا و ظاہری شوشا وی باہو میں اوپر آس میں نگڑل او وی خالی آسونا دے جانان دیدن تزرا سبحان اللہ بے بیوشا شوئی کسی چند رمانی ہوشو ماہولت دمرا بہترین انجیکشن ہوا دا وی باہو میں اوپر لاس میں نکڑا گورا سڑے چھے وقت تیر شی کنا بیا جاری او جاری بے خدا زوانی کی راکے وقت بیا بڑا پشو بیا میں حجو بیا ناویل چھو اس با پیر صف کے منس کو اس با قرآن ازدر اس با اخبر منس چکم ہاں چھے پارے جٹے کو ہاں چھے زیڑے اوپر زیڑے ہوئے ہاں چې بس اټه کو شو چې جمعات نه پاتې شي نو کله به عمل وی باغو مې په لاس مې نکړل او خالی لاسونه ته جانا دیدن د زما وی قبر کې وی رسول الله مبارک روزي مبارک یا علماء وی تصویر عکس مبارک وی د دې شخصیت بارکی سره دې شخصیت بارک کی سوے نوکا لگاو او محبت کی او دا گینا او دا اخلام دی ناری پا دین کیو پا اسلام کیو پا جماعت کی سپین کری دی نو بیا بوے چی دا
محمد रसूलुल्लाह زما محترم مبارک معزز زما دلوی شان والا پیغمبر محمد مصطفیٰ دے او کراسی غفلت والا زندگی نو بیاوی لا ادری نہ پوئے گا نہ پوئے گا ما تا پتہ نشتے چی دا سوخ ہے ما تا پتہ نشتے اوئے 70 سال تاکیر کرا تا محمد مصطفیٰ نہ پیجن دو تے شانو نہ پیجن دو تے عظمت نہ پیجن دو خدا اللہ بندہ سکی لتمر وقت کو عن عمره فيما أفنى دا عمر میں درکڑو سکی فنا کو وعن شبابی فيما أبلى اے زوانی میں درکڑو دارے پر سکی سارکنا اے بدبختا مدام مجلس قرآن دے دلتا استکرا دلتا خپلی نمانی اوغلوئی دلتا نبو دکی منگل سے دکی چولے بسے دلتا اجارے دلتا اللہ رحمت مانے اللہ رحمت متوجی شے دلتا لازم نرم کئی استرگی نرمی کئی او پا ادب و احترام کا رکھیں دا خاص خلق دا سی شیئے خاص خلق رسول اللہ مبارک فرمائے ان للہ اہلین من الناس دا وی ایتی خلق دی خاص خلقوں کے خاص خلق صحابہ کرام کا پوچھ کے سوچ دی اللہ رسول خاص خلق وی ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو بچا پسینہ کیجئے بچا پسینوں کیجئے اللہ قرآن لزیور کرے دادا اللہ خاص خلق کی خاص ددی قدر ہو گئے مخادمان بشے وہ خدمت والا ہم چلے حدیث کی جو خوشخبریش ہے کہ سو خدمت کی جدا سے خلق او ددی ادب و احترام او بدیبانی خرچہ او ددی ضرورتون پورا کول او بیلر دیو ورشانی واقعہ کو مبس ستریشی کو نہیں کرنا من اکرم عالم رسول اللہ مبارک فرمائی چاچے دیو عالم اکرام و عزت کو فقد اکرمنی واللہ دی شخص محمد مصطفیٰ فرمائی اسماء عزت دیو ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ اور چاچے زمائی عزت کو محمد مصطفیٰ فرمائی دی سری شخصیت مسلمان مومن نہ اللہ عزت دیو بیاب الحدیث کے رازی من احان عالم چاچے علماء کا سکو کرنا بدی رجی اور بسوئی کنزل کری ستاپکور کے حافظ دے بیر دون نظر بہت تکی تدے وہ حافظ قرآن لائے ستاپکور کے عالم دے بیر دون نظر بہت بدا عالم لائے تادا پارا اللہ پھر اعلان کری چستا بسر پاگے میں اتار چاہے خوشانہ شاہ من احان عالما فقد احان چاچے دیو عالم سپکوالے ہو کو پیغمبر پاک کوئی اسماس پکوالے ہو کو اور چاچے اسماس پکوالے ہو کو اللہ اکبر فقد احان اللہ کوئی دی سریدہ اللہ سپکوالے ہو رشید احمدی کے پوری سے نکلی کوئی چاچے علماء تسبکو کرتے لو کنزلی ورکا ہوگا اور احانتی کو اور نور علماء بھی کری ناصر کافر دے نا دیر اسلام کا خارج دے اور دیکھو باقیدہ لکی چی چاہتے علماء سپکوالے ان کو اور دا سرے مرشد تا مر گرا کے وہی قسم دے زمان ازمال اللہ پسا چی ددی سڑی قبر اس پڑے ددی مردہ ددی سڑی قبر چکم دے اس پڑے ددی مخبہ اللہ لکبلی نہ ہوگی دا مسجد چیزے دا مدرسہ دا درسگاہ دا مجاہدین معسکر دے مسجدنا دلتر جہاد درس دے دلتر اسلام درس دے دلتر قرآن درس دے دلتر علماء دا عظمت درس دے دلتر انبیاء کرام دا شان درس دے دلتر تصور
وڑشان واقعہ وڑشان پیر ذوالفقار سے کسو پیشن تاسو ډېر لوی سړی د 5 منټو د پکور سره و وی رمضان شریف راغی علاقه مقتدیان دي او امام عالم دی حافظ دی قاری دی ګوري وی دی امام سے تا معاشري او جلک او قرآن سره تعلق عند الله دا ډېر لوی مجلس دی دا ډېر بابرکته مجلس دی دا سپک مجلس نه دی دا د الله په ډېر لوی مجلس دی دلته موږ ډېر مخکوره دي ډېر ګناهګار دي موږ قسم دی خپل هغه ندامت او پښیمانتیا راوړي دې دعوت راکړه په موږ احسان دی چې خدایه د دې په برکت سره الله زموږ ګناهونه معاف الله دې ستاسو ګناهونه معاف او ډېر لوی خلک وسیع نظر وکړي فراخ اوږد نظر وایي مولانا صاحب رمضان چې رانږدې شو پیل رمضان دویم دریم سره یو مقتدي دي مولانا صاحب ته حافظ ته قاري صاحب ته دعوت ورکوه افطاري به یې کوله روژه ماتې وایي یو کور کې یو نیکه ښځه وه وایي هغې خپلو بچو ته وویل چې تاسو هم دې قاري صاحب ته دعوت ورکړئ مبارکه میاشت ده د مؤمن رزق فراخه دی دعوت ورکړئ چې راشي وایي هغه قاري صاحب مولانا صاحب چې کله د دې کور ته انټر شو بیټک کې کېناست روژه ماتې وله وکړو افطاري وشوه لمانځه ټیم و لوښي دسترخوان مخکې ټول ښایسته سجو شوی او چې هر څه ختم شو نو اوچت یې وایي چې اوچت یې کړ د کور خلک لوښي وړي راوړي دې کې مولانا صاحب هم د وتو ټیم دی د جنګ وایي څه چلو شو وایي مولانا صاحب چې کله وته که نه وایي د کور د سربراو مشر نه د جیب نه پیسې پرېوتې وایي دا پیسې چې پرېوتې د کور خلک مخکې ووت مولانا صاحب ته وایي راځه دا پیسې مولانا صاحب قاري صاحب اوچتې کړې او د کور کې یوه المارۍ وه هغه المارۍ کې قرآن شریف پروت او قرآن شریف کې دا پیسې کېښودې او دلته ننوتو چې ووتو داسې 2 4 5 هفته چې ډېره شوه مولانا صاحب داسې کلاره روان نو دې مقتدیانو ورباندې سلام واچوه یا به دې مخکې شو نو سلام به یې وشتو او کله به چې مولانا صاحب ته قاري صاحب ته دا دعوت والا دا کور مخامخ شو نو مولانا صاحب به مخکې وایي چې السلام علیکم هغې به سلام ونه دي شو جواب یې ونه کړو داسې ورځې تېرېدي قاري صاحب ویل چېرې ما څه ګناه کړې چې دا ګناه مې څه کړې تاسو زما سلام هم نه دی ودرېږئ نه لاس هم راسره نه مې راوړئ مخ رانه اړوئ وایي داسې ورځې تېرېدي رمضان شریف راغی دا کال تېر شو وایي بیا هماغسې ترتیب سره خلکو ډوډۍ افطاریانې کولې خلک یې ورنه ما سره محبت ساتي کلو کې دا ډېر ښکلی رواج دی ستاسو جومات ته ډوډۍ راځي دلته ډېر احترام دی ښار کې څوک دومره پروا نه ساتي خو بیا د ښار علما بهادر دي هغه هم دومره پروا نه ساتي نو چې بیا رمضان راغی وایي دعوت یې خلکو کولي وایي دې بچو ته مور وویل چې تاسو دا قاري صاحب نه راغلی نو چېرې موږ قاري صاحب نه راغلی هغه یو غلطي کړې ده موږ یې ډېر خفه یو وایي څه غلطي کړې ده وایي بس تاسو ته نشم ویلی چې موږ کور ته راغوښتي یو غلطي کړې ده او لهذا موږ یې نه راغواړو وایي مور ډېر مجبوره چې ګورې الله نه ویلېږي څه غلطي کړې ده غلطي نه وایي وایي راوغواړئ چې نه بس زه د دې کور نه ځم زه خفه کېږم پاکي بیبیانې شته دي ښکلې وایي قاري صاحب یې چې راوغوښتو او روټۍ هر څه وله دسترخوان یې واچو او افطارۍ له ټایم پاتې دی وایي مولانا صاحب ورته ویل قاري صاحب چې دا راته اول ووایي چې زه سلام واچوم تاسو ته زما دا سلام ولې نه دی
ما سره لاس ولې نه ملاو او ما ته چې په مخ راشي را مخ ولې مونږ نه اړو وی قاضي صاحب یو غلطي کړې ده مونږ ته نه ډېر خفه وی څه غلطي دې کړې وی زما د کور مشر او سربرانه د جیب نه پیسې پرېوتې وې او هغه دا پکې کړي ته زمونږ په نظر کې ډېر سپک سړی او دې د الله بندګانو ستا د کور مشر نه چې څه پرېوتي زما د الله په ذات قسم خو ستاسو په بیټک کې یو قرآن شریف پروت او قسم دی هغه پیسې خو ما په قرآن کې ایښي هغه ټول ډېر پښیمانه شو قرآن شریفونه پورې لګیا دي کتابونه پراته دي قرآن شریفونه دي کور ته ننوت بهر لاړ برانډې ته لاړ دننه بیټک ته حجرې ته لاړ چې ګوري یو قرآن کې امک شان هماغه لوټونه پراته دي د قرآن شریف یره هغه مبتدیان ورته په جړا شو اول جاړې نو جړا مالا پکار اول دا څنګه وایي زه او جاړه تاسو نه جاړئ وایي صرف ته څنګه جاړئ وایي زه به ځکه جاړم چې پوره کال تېر شو او ستاسو کور کې دا مقدس او دا مبارک او دا معجزه چې په محمد مصطفی نازل شوی قرآن او معجزه او مبارک او درون او عزتمن کتاب جڑا مانا پکارا جاڑی بدا قرآن ستاسو نے کور کے فریاد بکئی میدان حشر کے بعد گوئی دربان نکلیا القرآن حجت لکا اوائے یا با تابانی کی گوئی نزیب چلے جنتا او یا بے سال پار گیا پتابانی بے گیا چیزے شاکو موزولے نزیب جانتا نو قرآن مانی جڑا مانا پکارا او قرآن خپلم جاڑی ہوگا فریاد کیا چی پورا کالو شو زپدے کور کی اچھام راگشتے نیما او تلاوت راگی چام نریکڑے نو قرآن بجاڑی او زب جاڑما زب ایسیت دیوالیم چی ستاسو پکور کی پورا کال کی قرآن کریم چام نریکڑو کڑے دولس کسانی تاسو کنم دو قرآن کریم تلاوت چی دیتے دیکھڑے افسوس تے افسوس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا چیزدے وہ مدرسی او زد دیو دین او دیو دین دا اداری او زدیو اداری سپسالارے او زمانہ حل دے استاذ بسہلیہ چه زمانہ پوزیشن دے او زم اخبلا کم کشتائی کے اوکاروا کے ناس دے زی اخبلا پر بادوں کو خرابوں ما او زی پیسی اخلم او زی اسمکوں ما نما اسی مستر خلق وسائل لگ سوچ بکاوے یہ شیر کری رکھا پر زمانہ وائے ناکامی متائے کارو جاتا رہا بس دا ہوتا سب ہوں گے اعتماد کرے لے وہ قسمن پوزیشن دا سب ہم بسکو بیان کرے تک سوچ پکار دے کر تاسو سمنگلہ بندی ہوئی جزا خراب چکو تاسو بچت سے اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا وہ دا کارواں مشر چلے غبی لارشی تاسو بچت سے اسو کو اعتماد دے کر چی بچے مدرسی تلے گا استاذ اعتماد دے بچے حقانی تلے گا استاذ اعتماد دے چی بچے پیلوری ٹون تلے گا استاذ اعتماد دے چی بچے خپلی اوکاری سے مبارک دے عزت مند دے حیادار دے پاک دے شجاعت مند دے بادر دے اللہ ورطا علم ورکڑے اگئی تلے گا جسمانہ بچیر اللہ سے رسطہ سے بڑی کچھ زمون پوزیشن دار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں ہے اور کچھ بھی پیغام محمد
یو کشته ډېره لویه چې د اسلام کشته ده او د دین یو کشته ده او هغې کې سپه سالاران علما ناست الله دې نه کړي الله دې نه کړي که ستاسو د اعتماد مونږه ګډ وکړو نو تاسو هغې پسې مونږ ته راځئ تاسو مونږ پسې مونځ وکړئ او که زما د ممبر نه او د ژبې نه دا اواز شي چې دام جایز دام جایز دام جایز دام جایز دام جایز زه به قیامت کې څه جواب ورکړم خطیبانو واعظانو علماو پیرانو اجیانو تاجرانو واعظین مبلغین مجاهدینو الله پیغمبر ډېره سخته خبره کړې ده چې دا تا ته کومه ژبه او څوک یې الله درکړي په دې به حق بیانې یېرېږي به نه که حق دې بیان نه کړ نو میدان حشر کې به دغه شونډې د اور په کینچۍ باندې چې کوم دی بیا کټ کېږي بیا که حق دې پټ کړو حق دې بیان نه کړ د علماو ډېر لوی شان دی د مسجد ډېر لوی شان دی دا د مسجد ډېره غټه بېادبي ده چې په تاسو کې یو کس امام موږ ستاسو مقتدیان شو او زه ستاسو په حیثیت کې مقتدي او ته جمع ورکوې امام او زه درته ویډیو کومه ته به دا برداشت کړه ما ته به یې خدای نه ویرېږي یار جنت صف کې ودرېږه ګوره جوماتونه دي ډېر خیال به کوئ ګوره ډېر احتیاط به کوئ داسې نه چې 60 70 50 40 سال لا ټول عبادتونه چې کوم دی الله ځای کړي الله دې نه کړي نه 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 روحانیت واخلئ سبق واخلئ درس واخلئ ځان سره عبرت واخلئ هغه مولانا صاحب قاري صاحب ورته جنا ماله پکار ده او قرآن بچر او راځي الصيام والقرآن يشفعان للعبد روزه او قرآن دواړه راځي او حدیث مبارک دی وی دواړو ته به الله یو ښایسته نوجوان شکل ورکړي دا دواړه به ډېر نوجوانان وي قرآن بهترین شکل به الله ورکړي ښکلی نوجوان وي ښکلي قد و قامت والا وي میدان حشر کې به ولاړ وي حاجي صاحب ویښته دې هسې سپین کړه نسوار کې فضول خرچي کې دومره غټ موبایل درسره دی لږ سوچ وکړه دا قرآن سره دې محبت کړې لوستی دې نه دی محبت دې ورسره کړې د چا په سینه کې هغه دې ځان ته راجوړ کړي په خپلو بچو دې ویلې دا قرآن نوجوان خوبصورته شکل کې به راشي میدان حشر کې به سخته ورځ ده خطرناکه ورځ ده د دماکو ورځ ده الله اکبر وی نفسی نفسی بوائی ہر نبی لکر دے گا وی نفسی نفسی بوائی ہر نبی لکر دے گا وی داؤد کا سلیمان کا عیسیٰ زید و مریم بیاواری وی نفسی نفسی بوائی ہر نبی لکر دے گا داؤد کا سلیمان کا عیسیٰ زید و مریم میدان عشر سخت روز اللہ اکبر اللہ پخپل جلال کی دے پخپل کار او غضب کی دے آہا اعلان کیا آہا اعلان کیا اعلان کیا اعلان یہ سوچتا دے آہا آہا سوچتا چیز زمانوں کا بلو اگر جبابیرہ اگر متکبیرین خلق چلتے دی اگر شتلی چیز زمانوں کا بلو سخت روز دیرا خطرناک و وحشتناک ورځ ده سورة المزمل کی یو ورکو کے شان ٹکڑا سوی اللہ ویدا سے ورځ ده یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا آہا پاسه بچے لگ پاسه زوی لگ ادریگا آہا ویوم یجعل الولدان شیبا دتا لگو گوڑے دنه ورکوټ یې ماشوم په غټ کې چې وي مور سره پلار سره وایي په دغه ورځ باندې به وګرځومه وایي په دغه ورځ باندې به وګرځومه ولدانه ماشومان واړه ماشومان د روڼي او د زانګو او د غېږې او داسې شیبه سپینګیري به وګرځوم درته دا به سپینګیري شي سپینګیرو به سهلي یوم یجعل الولدان شیبا
وی دا داسې حالت دی چې ماشومان هم الله وی دا هم درته سپین ږیرې وګرځوم. نو وی میدان حشر کې وه نو ډېره خوفناکه ورځ ده که نه، نو ته به ولاړې ډېر غمجن. نو دې کې به چې تا قرآن سره محبت کړې، په بچو دې لوستې، حلال دې حلال ګڼلي، حرام دې حرام ګڼلي، او د دې حیا د قرآن نه دې حیا زده کړي، د قرآن نه دې د حرام نه بچ کېدل زده کړي. دغه قرآن تعالی درس درکوي د حیا، دغه قرآن تعالی درس درکوي د زنا نه د بچ کېدو، دغه قرآن تعالی درس درکوي د استقامت، دغه قرآن تعالی درس درکوي د علم د زده کړې، دغه قرآن تعالی درس درکوي درس جهاد، دغه قرآن تعالی درس درکوي د مور او د پلار د عظمت، دغه قرآن تعالی درس درکوي د انفاق فی سبیل الله، دغه قرآن تعالی درس درکوي د مسجد د رانیستو، او دغه قرآن تعالی درس درکوي د جهاد، دغه قرآن تا منې کوي د شرابو نه، دغه قرآن تا منې کوي د ظلم نه، او دغه قرآن تا منې کوي د مور او پلار د نافرمانۍ نه، او دغه قرآن تا ته شان د نبي ښيي، دغه قرآن تا ته جهاد ښيي، دغه قرآن تا ته د امام الانبیا شان او عظمت بیانوي، دغه قرآن تا ته د بچو تربیت چې زده کړه کوي، دغه قرآن تا له ایمان سلامتیا امن درکوي، دغه قرآن تا له سکون درکوي، او دا قرآن تا له د دواړو جهانو د سردار خوشحالي درکوي، او دغه قرآن تا له الله وایي چې ما نازل کړی په خپل پیغمبر، زه به تا د خپل دیدار نصیب کړم. وی میدان حشر کې ولاړې پریشانه وی، د الله د رحمت محتاج وی. نو خبره خو ډېره سخته ده که نه، وی هر نبي به आवाज کی یا رب یا رب یا رب نفسی نفسی، او لیوای الحمد به د الله پیغمبر سره جنډه وي. څه شی وایي؟ جنډه به د چا په لاسونو مبارکو کې؟ د محمد مصطفی د چا په لاسونو مبارکو کې؟ یره به ستړي شوئ که څه چلو شو درمانې د چا په لاسونو کې وایي؟ ټول انبیاء کرام به راځي رامنډې به ووهي. خدای پاک دې موږ او تاسو له دې جنډې لاندې ځای راکړي. خو زبردسته جنډه ده لیوای الحمد، چې بس که اسمان را پرېوځي او که غر پرېوځي او که زلزله راځي، خو ته به په امن کې به وی قرآن کریم به راشي او ته به ولاړې میدان حشر کې ډېر غمجن وی، او ډېر په بد اعمالو به، او ډېر زیات په خفګان کې ولاړې، په خولو کې به ډوب ولاړې، او بربنډ به ولاړې، حیرت زده به ولاړې، حیرانکن به ولاړې. قرآن به راشي السلام علیکم، وعلیکم السلام، وروره ته څوک یې؟ زر خبرې کوم، ما سره ټیم نشته دی، حساب کتاب شروع دی، ما سره دومره ټیم نشته، زر وایه څوک یې؟ وی چې زه قرآن یم، وی زه قرآن یم یو ښایسته شکل کې. وی ګوره مه خفه کېږه، تا مې زده کړی و، تا هم پرې عمل کړی و، په بچو دې مې زده کړی و، د چا په سینه کې چې و هغې سره دې محبت کوو، دې قرآن سره دې ډېر لګو. قسم دې په دې سخته ورځ باندې به ستا بخشش او مغفرت کوم د الله باندې، ګواهي به ورکوم، او انشاءالله چې تر څو مې د جنت په دروازه نه یې نه ایستې تر هغې دې نه پرېږدم. الله تعالی دې موږ او تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب. زما دا خبرې اورېدو سره هم تعلق ساتي او عمل سره هم ساتي. اورېدو سره هم ساتي او څه شي سره ساتي؟ عمل سره. دا بیانونه مو چې واورېدل دې سره به هغه چرګې والا کار نه کوئ. چرګې والا تاسو ته پوه شته؟ هغه یو سړی و چرګې به یې پټولي که نه، بیا به یې کور ته راوړي، څه به یې پکې خرڅولي. هغه چونکې پلار غل مو بچي وتلو، نو چېرته پلار چرګه په مارکېټ کې منډۍ کې نه وه ګرځه کړې، نو رایې وړه کور ته یې راوړه، نو زوی کې ویې وړه. هلکه وایي چېرته؟ وایي دا چرګه منډۍ ده چې خرڅ یې کړم. وایي خدای دې غل کا خیال کوه، څوک یې دې نه ونه وایي. نه ویل بابا بیدار یم، ستا زوی ما که نه، ستا زوی. وایي سړی تللی د خپل منځ کې چرګه ده او که چرګ دی او اوازونه لګوي، اوازونه لګوي د چرګې او د چرګ چې راشي په دومره روپو ده، منځ کې یو سړی راغی له خپل لاندې شی دې ویوړو،
ډېر خفه پورته راغی خفه چې راغی نو وی څنګه چلې پیسو قرض دې کړه که نه وی بابا وی چې څنګه یې راوړی و هماغسې راغی وی چې څنګه یې راوړی و هماغسې وی خدای دې دلته څه چل دی نو بس مې ولاړم را راته وویل خو بس د خپل منځ کې پرته وو اوازونه مې کول تر څو چې ما لاندې کته وي چرګ او که چرګ وي نه وي نو داسې نه چې چرګې والا کار نه کوي دې بیانونو سره چې لکه څنګه راغلی و هماغسې لکه په دې ان شو په دې نه وعده عمل به پکې کوو که نه انشاءالله وعده ده که نه نو زما مو خواهش ده چې مولوي حضرت پیر صاحب ناست دی شریف فرمانی من چې دعا وکړو لمنې وغوړوئ والله چې ډېر ښه مزناک مجلس دی ما بس نو زه به تاسو ته ټول عمر دعا کوم ستاسو په برکت موږ دلته رالو بس خدای پاک ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي لمنې وغوړوئ او الله په دربار کې سوال کوو که نه سوال کوو موږ هم کمزوري خو زموږ ملک هم داسې حالت دی والله خلک راته راشي که نه وایي دا ماشومان نه دي دا چینهګۍ والله وایي دا دې بازارونو کې حضرت وایي ګرځي که نه د جړا خبره ده وایي ګرځي زور ته یې څه کوي وایي ګرځي وایي سوال کوي پیغلې ماشومان یې ګرځي سوال کوي وایي نو ما ورته ویل بیا وایي یاره یو د جړا خبره درته وکړم حضرت ما څه وایي بیا دا ځوانان په دې بازارونو کې بعضې بدبخته وایي دا ورسره چیټ چاټ کوي او بیا ورته 4 روپۍ ورکړي ما ته ډېر درد ورسېد چې یا الله زما معاشره زما مسلمان دومره کمزوری شو چې یو روټۍ یو ټوکرې پسې زما توسرې ګرځي او زما ورور ورسره داسې کارونه زموږ اعمال یې ګوره الله نه غواړو یعنی کمزور ہے بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا عظيم يا الله يا سبوح يا الله يا قدوس يا الله يا غفور يا الله يا ودود سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا ينام سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داع وداع وبارك وسلم اللهم صل على محمد معذر الروح وآله الطيبين الطاهرين صلاة تعكر عن وبارك وسلم نعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساكرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا
عندنا من أعمالنا. يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا إلهنا يا رب. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كريم ربا دا ناس دا مجلس دا علماء دا خطباء دا غفار دا علماء دا حافظان دا نیکان خلق دا سپینگیری اللہ من لا سنة پرتکری اللہ تعالی دا اللہ حیادار ربی بڑیر حیا والا ربی اللہ دا مسلمان دا اخبر بندگان دعا نرد کے دا لا سنة نو واپس کے خدایا زمان لا سنة او جولی دا خیر او دا برکتون اللہ من گڑکی. یدی مرحبا دا مجلس ناسا پخبر دربار کی قبول و منظور کی یدی مدرسی بانو بانی الحاج حجی صابر سے او دا اغا بچے برخوردار قاضی قاری نظام الدین قاسمی سے او دا اثر سمرہ چکنے بوئی کی علماء دی فضلاء دی قرآن دی دوستان دی او معزیزین دی علماء دی مہمان دی او تاسو رسول سمرہ سے کلی خلق تشریف فرمانی. اللہ زمین طول مغفرت ہوگی. اللہ زمین طول گناہونا معاف کی. خدا چاہ چاہتا چی سب اسمہ حاجتونی خدا دی پورا کی مشکلات آسان کی طول علماء تو عمرنا ورکی صحتنا ورکی عافیتنا ورکی. اللہ چیزونا دیر راتنی چاچے درخواست کرے اللہ ددی بابرکت و مجلس پر توفیل ددی بابرکت سر اللہ طول بیماران دا شفا ورکی طول بیماران دا شفا ورکی. دچا اولاد نشتا اولاد ورکی دچا اولاد سر نیکان صالحانے وگردے. اللہ زمان گناہونا معاف کی زمان دا مشران معاف کی زمان دا کشران معاف کی زمان دا فیند معاف کی زمان دا میند معاف کی. اللہ دا ناس تا قبول کی اللہ دا ناس تا قبول کی زمان دا ملک حفاظت کی اللہ دا گرانے کم لہر دے زمان دا اعمال و عملن وجدہ. اللہ تانستا دا رحم وانے سوال کو اللہ بخل رحم و فضل سرا دا گرانی اللہ اچھتے کی. اللہ زمان قرآن دا ہدایت کی زمان دا ملک حفاظت کی دا خور حفاظت کی دا شبور حفاظت کی مدرسو حفاظت کی خانقاہوں حفاظت کی مراکز حفاظت کی دا مدرسی بانی مبانی اور دا طول قرآن حفاظت کی. اللہ زمان کا استاذ دا ناس تا قبول کی اللہ زمان کا استاذ دا ناس تا قبول کی اللہ زمان کا استاذ دا ناس تا برکت اسلام کا اللہ تقویت ورکی اسلام اللہ مضبوط کی مدرسے اللہ مضبوط کی علماء اللہ مضبوط کی تاجران اللہ مضبوط کی اللہ تاجران مضبوط کی قومنا مضبوط کی اتفاق مضبوط کی مسلمانوں کی وحدت پیدا کی. خدا ہمیں معاف کی اللہ ہمیں معاف کی اللہ ہمیں معاف کی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب